څومره کسانو ما ته ووایي چې یاره ما ته وټساپ یې وکړي چې یاره دا مفتي منیر شاکر صاحب ډېر ښه بیانونه کوي، ډېر زیات افسوس مې وکړو. ما ته کلیپ راواستولو، ما هغه کلیپ واورېدو. یاد ساتئ مسلمانانو، زه مفتي منیر شاکر صاحب ته هم لاس جوړه کوم. الله ته وګوره، خلک مو ګمراه کوه. الله ته وګوره، یاد ساتئ. زه تاسو ته نور څه نه یم. ګوره د مونږه لوی علما دا ټول په غلطه روان دي. شیخ ادریس صاحب ته وګورئ چې ماشاءالله د مونږ استاد دی. ما ورسره په خپله ترمذي شریف ویلی دی. تاسو یقین وکئ نن هغه په شیخ ادریس صاحب هم اعتراضات کوي، مفتی ندیم صاحب باندې هم اعتراضات کوي. نن په هر علما، په هر عالم باندې اعتراض، د اسلام په هره مسله باندې اعتراض کوي. شیخ ادریس صاحب در زه وایم چې د ما استاد محترم دی. ما ورسره ترمذي شریف ویلی. یقین وکئ چې کله به مونږ ته شیخ صاحب کله یو حدیث تشریح کوله که نه، نو ما به ډکې سوچ کولو. ما سره ملګري چې کوم ناسته دي او ما هم وی، ما به ورته شیخ صاحب جوړې ټوله زندګي په دې حدیث کې تېره کړې ده. ماشاءالله، الله دې په زندګۍ کې برکت واچوي. الله دې موږ دې استاد محترم دنیا او آخرت کې لوی درجې ورکړي. داسې حدیث او خدمت کوي، داسې لوی علوم ځان وقف کړی دی هغې دپاره، د علومو د قرآن او د حدیث دپاره. ته نن راځې په هغسې داسې علما باندې اعتراض کوي. هغې دا زندګي داسې په پولو په پټو کې تېره کړې ده. خو ټوله زندګي د قرآن او حدیث ته وقف کړې ده. ته نن په هر چا باندې اعتراض. تراوی نشته، په قرآن کې نشته، حدیث کې نشته. د الله پاک نیکبخته و الله ولې دا خلک د اسلام نه منې کوي. او یو خبره زه تاسو ته ډېرې خبرې نه کوم. ګوره چې څوک په حق وي که نه، چې څوک په حق وي نو بس بیا کینی خبره به ټولو ته آنلاین میلو شي. مفتی ندیم صاحب الله دې په زندګۍ کې برکت واچوي. څومره ځله یې ورته ووایي چې راشه ما سره کینه، راشه ما سره کینه، چای به مو وڅښو، ګپ به مو لګو او خلکو ته به خبره ښکاره شي. څوک په غلطه دی، څوک ولې ورسره نه کیني؟ ولې نه کیني؟ بیا خو خلکو ته به خبره ښکاره شي که نه. تاسو خو خپل عقلمند خلک یې، ولې ګمراه کېږئ؟ نن سبا سوشل میډیا ټوله مفتی منیر شاکر صاحب. زه چا پس هم خبرې نه کوم، یاد ساتئ. لیکن د حق نه مجبور شوم، نن خلک ګمراه کېږي. ما ته څومره خلکو د مفتی منیر شاکر صاحب صفتونه وکړل، ډېر زبردست خبرې کوي. او که نه ما ورته وی تراویح درته معاف کړي ځکه زبردست خبرې کوي، او ان قریب روجې به هم درته معاف کړي. او اوس نه دا دې معاف کړي دي ځکه ما بله ورځ ما ته یو کلیپ چا راواستولو، وی د روجو دا ثوابونه دا برکتونو میاشت ده، دا ټول هسې دي، دې کې صحیح حدیث نشته، دا ټول ضعیف دي. انا لله و انا الیه راجعون. د ما یوه خبره واورئ، به زه د ټوک خبرې ډېرې خبرې درته نه کوم. یوه خبره مې واورئ چې حدیث مبارک صحیح حدیث دی که نه، چې دا امت چې دی دا به الله په ګمراهۍ نه جمع کوي. دا امت الله په ګمراهۍ به نه جمع کوي. من شذ فی النار. څوک د جومات نه بیل شو که نه، نو بیل به الله ځان ته به الله جهنم کې وغورځوي. نو اوس تاسو سوچ وکئ چې اجماع په څه شي ده. امت نن په تراویح جمع نه دی، ټول امت کې تراویح لګیا دي. تراویح کېږي په حرمینو شریفینو کې، تراویح کېږي ټوله دنیا کې تراویح کېږي. نن یو کس راځي او هغه د تراویح مخالفت کوي، نو بس دومره عقل خو تا کې هم پکار دی. دا ټوله دنیا په غلطه ده، دا یو کس په صحیح دی. دا ټول علما، دا غټ علما د علم سمندر. زه خو یو طالب یم، زه در ځان نه یادوم، زه خو یو طالب یم، وړوکی طالب یم. لیکن دا غټ علما د شیخ ادریس صاحب په شانتې دي. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه، متکلم اسلام حضرت الیاس ګومن دامت برکاتهم العالیه، زمونږ استاد محترم شیخ ادریس صاحب باندې علم ماشاءالله د علم سمندر. او دغه شانتې مفتی ندیم صاحب چې ور درته چیلنج کوي چې راشه ما سره کښېنه، چای به مو وڅښو، ګپ به مو لګو. په ښه اخلاقو درته ښه اخلاق ځان کې پیدا کړئ. او تاسو لږونه دې ته صرف سوچ وکړئ. د ما په دې یوه خبره سوچ وکړئ چې داسې کېدی شي چې چېرته یو انسان په لاره صحیح وي او ټول امت ګمراه وي. دا ستاسو عقل ښایي. الله پاک دا ټول دین ختم کو، بس صرف یو مفتی منیر شاکر صاحب سره علم پاتې دی. بس تاسو ما ته هغه مسله وښیئ چې مفتی شاکر صاحب په دې باندې اتفاق کړی چې او ټیک ده.
ورځ تر ورځه د قرآن او د حدیث انکار، د قرآن او د حدیث انکار. تاسو ته لاس جوړه کوم، جولی درته غوړوم، هغه مه وره. او الله هغه ته هم زه دا نصیحت کوم، الله ته وګوره، الله ته به ځې، الله ته به څه جواب ورکړې، څه جواب به کوې د امت د ګمراهۍ چې دا امت لګیا ګمراه کوي. الله د هغه ته هم هدایت وکړي، الله دې ورته هدایت نصیب کړي، الله دې ورته هدایت نصیب کړي، او الله پاک د امت د ګمراهۍ نه بچ کړي. نو د ما خبره یاد ساتئ چې ټول امت ګمراه کېدی نشي، ټول امت په غلطه لار نشي روانېدی. چې یو مفتی منیر شاکر صاحب په یو لار روان، او ټول امت غټ غټ علما د علومو سمندري هغوی د په غلطه رواني، او یو مفتی منیر شاکر صاحب یا بل هر څوک چې وي، هر څوک چې په دې اعتراض کوي هغه د په سمه لار یو، نور ټول په غلطه دي. داسې هېڅ کله هم سوال نه پیدا کېږي. او که زه تاسو ته اوس په هغه تفصیلاتو کې پرېوتم، هغې تفصیلاتو ضرورت نشته. د ما غټ غټ علما په هغې باندې بیانات موجود دي، د مونږ لوی د مفتی ندیم صاحب باقاعده هغې مکمل د هر یو څیز جواب کړی دی. او دقه شانتې د شیخ ادریس صاحب بیانات اورئ، غټو غټو علماو بیانات اورئ، لوی علما د مونږ موجود دي، د هغې بیانات اورئ، او خدای ته وګورئ، داسې کسان مه اورئ، او دا به مو ګمراه کړي، دا به درته قبر هم خراب کړي، او دا به درته آخرت هم خراب کړي. الله مو د حفاظت وکړه، الله دې د مونږ د ایمانونو، د مونږ د ساده مسلمانانو حفاظت وکړي، چې هسې نه چې دی رانه ګمراه شي. الله دې خیر نصیب کړي. د فتنې دور دی، اخیري دور دی، بالکل د ما په خیال چې بس دجال راتلونکی دی. دا کوم دور چې دی که نه، دا کوم وخت چې راغلی دی، دا کوم خلق چې په کوم فتنو کې مبتلا دي، نو بالکل داسې معلومیږي چې دجال بالکل رانږدې دی. الله دې د مونږ د ایمانونو حفاظت وکړي، الله پاک دې مونږ ایمانونه نه خطا کوي، الله پاک دې مونږ د ایمان، د مونږ د عقایدو حفاظت وکړي، او الله پاک دې ته هم هدایت نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.